السلام علیکم، وخت مو بخیر. ښه راغلاست د 11:07 خبري ټولګي ته. تاجکستان د افغان حکومت 48 زندانیان وسپارل. تاجک چارواکي ویلي ډیری دغه زندانیان د نشي توکو د قاچاق په تور نیول شوي وو او د تاجکستان په زندانونو کې شپې ورځې سبا کولې. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت ویلي دغه زندانیان به د خپل زندان پاتې موده د افغانستان په زندانونو کې تیره کړي. د سفارت چارواکو زیاته کړې چې لا هم د تاجکستان په زندانونو کې 80 تنه افغانان بندیان دي. دا لومړی ځل نه دی چې تاجکستان په 13 جولای میاشت کې هم 80 تنه افغان زندانیان د افغانستان حکومت ته سپارلي وو. په 2018 کال کې د افغان حکومت او تاجکانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شوه چې د یو بل زندانیان به خپل حکومتونو ته سپاري. نمایندان باید د ټاکنو کمیسیون له لوري د پایلو تر اعلان مخکې ځانونه بریالي اعلان نه کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت له لوري خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ملي وحدت حکومت رهبران او ټاکنو کمیسیون د خلکو ته حساب ورکوونکي اوسي څو پر دې پروسه د خلکو باور بیرته پر ځای شي. اعلامیه کې همداراز د افغانانو شجاعت او دلاوري ستایل شوي چې له امنیتي ننګونو سره سره یې په ټاکنو کې برخه اخیستې. امریکا دغه راز د ټاکنو د امنیت په برخه کې د افغان ځواکونو او د ټاکنو کمیسیون د کارکوونکو قربانۍ هم ستایلې ده او په ټاکنیزو مرکزونو د طالبانو بریدونه هم غندلي دي. د ملي امنیت شورا سلاکار د ملګرو ملتونو په 44 ناسته کې افغانان د نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې یاد کړل. حمدالله محب د ملګرو ملتونو په ناسته کې پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې بهیر سره د یو ځای شي او له جګړې د لاس واخلي. محب زیاته کړه چې افغانانو په وار وار له طالبانو د اوربند او بین الافغاني خبرو غوښتنه کړې خو هغوی په جګړې تکیه کړې ده. موږ په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د نړیوالو مبارزې مننه وکړه او دا یې ګډ مسؤلیت او مشترکه مبارزه بللې ده. د دولت ساز ټاکنیز ټیم لومړي مرستیال امرالله صالح په نورو ټاکنیزو ټیمونو غږ وکړ چې د ټاکنو کمیسیون له پریکړې مخکې د خلکو ذهنونه نه ګډوډوي. صالح ویلي د بریالیتوب او ناکامۍ پریکړه به یوازې کمیسیونونه کوي چې باید پریکړې ته یې درناوی وشي. امرالله صالح دغه راز ویلي چې د بریالیتوب په صورت کې به یې هیڅ فشار اړ نه کړي چې سیاسي معامله وکړي. صالح په خبري غونډه کې دا هم ویل چې ټاکنې دویم ځل ته نه ځي او ټول ټاکنیز ټیمونه د کمیسیون پریکړې ته په تمه اوسي. د ثبات او همپالنې ټیم مشر ادعا وکړه چې ټاکنې د رایو په اکثریت ګټلي او دویم پړاو ټاکنو ته ضرورت نه پیدا کیږي. عبدالله چې نن یې پرون خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل ټاکنې سرتاسري وبللې او د درغلیو په څېړلو ټینګار وکړ. عبدالله وویل چې له بایومټریک پرته هیڅ رای ورته د منلو نه ده چې وشمیرل شي. د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله په یو خبري کنفرانس کې وویل چې تر ټولو نمایندانو لوړې رایې اخیستي او ټاکنې دوم پړاو ته نه ځي. عبدالله دا څرګندونې د ټاکنو کمیسیون له غوښتنې خلاف وکړي چې ویلي وو د بریالي او ناکام کس په تړاو پریکړه به د ولس رای کوي. و به این نتیجه رسیدیم که رای بلند داریم. الحمدلله در وضعیت موجود انتخابات به دور دوم نمیره و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل میده انشاءالله. عبدالله ډاډه دی چې له ټول افغانستان راټول شوي معلومات دقیق دي او هغه شکایتونه چې د درغلیو په تړاو شوي باید جدي وڅېړل شي. عبدالله دغه راز له بایومټریک پرته رای تقلبي وبللې او له کمیسیون یې وغوښتل چې له هوکړې سره سم مخکې لاړ شي. رای بدون بایومتریک مدار اعتبار نیست به هیچ صورت. یک نکته این موقف کمیسیون هم است. عملی شدن 100% خواستار هستیم و از او نظارت میکنیم. عبدالله وویل د 2014 میلادي کال انتخابات هم ګټلي وو خو د هیواد وضعیت ته په کتو یې له زغم کار واخیست او د ملي یووالي په نوم حکومت یې ومنه. له دې سره د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور د عبدالله د بري اعلان په غبرګون کې ویلي چې خلک د اجرایي ریاست لپاره یو ځل بیا واټونو ته نشي راوتلی. نور ډاکټر عبدالله ته په اشارې ویلي چې د 4م ځل لپاره د ولسمشریزو ټاکنو ته تیاری ونیسي او خپل بخت دې وازمایي. عطا محمد نور په خپل فیسبوک لیکلي د خبرې تجربې له مخې چې په تیرو 40 کلونو کې لري د ناکامۍ درد ډیر سخت دی. نور عبدالله ته په اشارې لیکلي په الوتي رنګ او څیره له غمه ځان ګټونکی بولي چې دا حیرانوونکې ده. عطا محمد نور د ټاکنو په ورځ ټاکنې شفافه بللې وې او له کاندیدانو یې غوښتي وو چې بیا خلک د اجرا ریاست اخیستو لپاره واټونو ته ونه وباسي.
له دې سره ټاکنو کمیسیون وایي له بایومټریک پرته هیڅ ډول رایه د اعتبار او حساب وړ نه ده. د کمیسیون مسؤلینو همداراز د نوماندانو له خولې د لوړو رایو اخیستو ادعا بې بنسټه ګڼلې او وایي وروستي او قرار ارقام د کمیسیون له رسمي ادرسه خپریږي. د معلوماتو په اساس پرون ورځ له څه باندې 300 ولسوالیو څخه اساس مواد مرکز ته رسیدلي دي. ټاکنو کمیسیون د امنیتي مسؤلینو په همکارۍ لګیا دی چې له لرې پرتو ولسوالیو حساس مواد ولایتي دفترو ته راغونډ کړي چې د وروستیو معلوماتو له مخې د څه باندې 300 ولسوالیو مواد یې ولایتي دفترونو ته راټول کړي دي. د ټاکنو کمیسیون وایي له بایومټریک پرته هیڅ ډول رایه د باور وړ نه ده. رای بدون بایومتریک، رای غیابی، رای خیالی، رای تکراری، رای کسی که زیر سن باشه، رای کسی که مثلا شست نگذاشته باشه، تمام از این مدار اعتبار نیست. رأی که پیش از وقت معین، بعد از وقت معین استعمال شده باشه، رأی که در غیر از محل رایدهی استعمال شده باشه، رأی که به زور استعمال شده باشه، تمام از این باطل است. رسمي ادرسونه وایي له ځینو ولسوالیو سره د اړیکې پرې کېدو له امله نشي ویلی چې څومره کسانو په ټاکنو کې ګډون کړی، خو اټکل دا ده چې نږدې 2.5 میلیونه وګړو په ټاکنو کې ګډون کړی دی. به خاطر از اینکه همین ذهن مردم مغشوش نشوه تا که آمار دقیق‌تر نشوه، به نظر ما بهتر است که منتظر بمانیم که نهایی تر شود و مسئولین ماده‌او امضا بکنن که از دگرگونی و از پریشانی فکر مردم جلوگیری به عمل بیارن. د ځینو نوماندانو لخوا په ټاکنو کې د زیاتو رای اخیستو بریا اعلان په اوس کې د اندېښنې په توګه مطرح دي. مسئولین وایي په ټولنیزو رسنیو کې او د نوماندانو له خولې دا وړ خبرې حقیقي او کره نه دي او د اعلان وروستی مرجع ټاکنو کمیسیون دی. او آرای از طرف ما قابل پذیرش است که رسما از طرف کمیسیون اعلان شود، البته بعد از متعین مراحل قانونی که در اسناد تقنینی در لایحه ها و طرزالعمل‌های ما گنجانیده شده. ټاکنو کمیسیون د دوشنبه په ورځ د رای راټولولو لپاره په مرکزی دفتر کې ډیټا سنټر هم پرانیست او له دې وروسته به له ولایتونو ټول رالیږدول کېدونکي مواد په دې مرکز کې ثبت شي. د ولسمشرزو ټاکنو څخه د ترلاسه شویو شکایتونو شمېر شاوخوا 2.5 ته رسیږي. د شکایتونو کمیسیون وایي په ثبت شویو شکایتونو کې ډیری له ولایتونو راغلي چې جرایم او زیات شمېر انتخاباتي سرغړونې پکې شاملې دي. ثبت شوي شکایتونه ته د 15 ورځو په جریان کې رسیدګي کیږي او د شکایتونو کمیسیون له لوري به په 4 پړاوونو کې وڅېړل شي. د ولسمشریزو ټاکنو له پای ته رسیدو سره سم د شکایتونو په کمیسیون کې د شکایتونو د ثبت لړۍ پیل شوې. په ثبت شویو شکایتونو کې جرایم او په مراکزو کې انتخاباتي سرغړونې هم شامل دي چې تر راتلونکو 2 ورځو کې به د نوعیت د څرګندولو پروسه بشپړه شي. نن 15 بجې زموږ د شکایتونو د اخیستو لړۍ ختمیږي او موږ به په آینده 2 ورځو کې په وضاحت مطبوعاتو له ادرس خپل ولس سره د شکایتونو نوعیتونه شریک کو. خو همدومره ویلی شم چې شکایتونو کې بعضې جدي شکایتونه هم شته. په بعضې ولایتونو کې جرایم واقع شوي دي، انتخاباتي جرایم. بعضې ولایتونو کې او په بعضې مراکزو کې تخلفات واقع شوي، تخطیانې واقع شوي دي. له بل لوري د شکایتونو کمیسیون د سږ کال ثبت شوي شکایتونه د تېرې دورې په پرتله کمرنګه یادوي او وایي چې ډیری له ولایتونو راټول شوي دي. په ولایتونو کې شکایتونه ډیر دي. ډیری شکایتونه د کابل په ولایت کې دي، همدارنګه د بدخشان په ولایت کې دي، د هرات ولایت کې دي، د قندهار په ولایت کې دي، د پکتیا په ولایت کې دي، د خوست په ولایت کې دي. مختلف ارقام د شکایتونو دي. خو که موږ د جمهوري ریاست د تیر جمهوري ریاست د ټاکنو سره پرتله کړو، د شکایتونو مقدار تر اوسه پورې یو څه اندازه کم ده. د شکایتونو کمیسیون وایي د شکایتونو په تړاو د ولایاتو په کچه شوي فیصلې که د منلو نه وي نو بیا ځلې به په مرکز کې د کمیسیون له لوري وڅېړل شي. ولسمشرزو ټاکنو په هکله د څار بنسټونو یو ډول معلومات نه لري. ټیفا د څار بنسټ د ټاکنو کمیسیون لخوا اعلان شوي ارقام غلط یادوي، خو فیفا بیا وایي د راورکولو اصلي شمیرې ته یوازې ټاکنو کمیسیون لاسرسی لري. ټاکنو څخه د څار بنسټ فیفا په شکایتونو کمیسیون همغه کړی چې هغه کسانو ته د لارښوونه وکړي چې د کمیسیون له پریکړې وړاندې ځان بریالي اعلانوي. په ټاکنو د څار بنسټونو معلومات ښیي چې د تلې د شپږمې ټاکنې د تیرو ټاکنو په پرتله شفافه خو د خلکو ونډه پکې کمه وه. ټیفا وایي د دوی څار سرتاسري وو او ترلاسه شوي معلومات یې ښیي چې د ټاکنو کمیسیون شمیرو خلاف د رایه اچونې شمیره ډیره ټیټه وه. خو فیفا څار بنسټ بیا په ټاکنو کې د رایې کارولو اصلي کچه ټاکنو کمیسیون پورې تړلې یادوي.
و این رقمی که کمیسیون رعایت کرده از طریق تلفن‌ها به دست آورده و رابطه‌های کمیسیون هم هنوز با مسئولین دفاتر و سطح محل زیاد خوب نیست. مشکلات تکنیکی و مخابراتی وجود داره. باور ما این است که هر آنچه که کمیسیون ادعا میکنه سطح مشارکت از او هم پایین‌تر هست. په دې سره سلایو چې ګډون نسبت پخوا خصوصا ولسمشر ټاکنو ته په 2013 کال کې ټیټ ده اما هیڅ ارقام څوک نه لري. کوم نهاد چې 100% پوښښ لري سرتاسري خپل ټاکنو خپلواکي کمیسیون ده. په دوم قدم کې 2-3 ټیکټونه دي چې څارونکي زیات وو د دولت جوړونکي ټیم او د ثبات همبالنې ټیم، یعنی دوی څارونې زیات وو، څارونکي زیات وو. نور مدني ټولنې او د اقتصاد بنسټونه یو 100% پوښښ نه لري. ولسمشریزو ټاکنو څخه وروسته د ځینو ټاکنیزو ټیکټونو خپلو د رایو کچې په اعلان رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې د رقابت لړۍ پیل کړي، خو فیفا د سار بنسټ ټاکنیزو ټیکټونو دا کار د قانون خلاف ګڼي او وايي شکایتونو کمیسیون دې برخه کې باید له جدیت څخه کار واخلي. بیا چې تاسو ګټونکي به کمیسیون ته اجازه نشي دغه پروسه په موږ توقف کو. زی لاس د خیر ټول 13 نفر تاسو په ارک کې نه یو موږ تاسو پسونه به شي رقم تاسو امر کوي موږ یو اطاعت دې سره کوم برخورد باید ونشي چې دوی مخکې دقیقاً د شکایت کمیسیون وظیفه ده چې هغوی ته اول لارښوونه وکړي چې دا کار باید ونه کړي مخکې ده او که چیرې به دا کار وسو د قانون مطابق غوښتل چلند وسي. ولسمشریزو ټاکنو کې د ټیفا په وینا اندېښنې شته چې ځینو ځایونو کې تقلب ترسره شوی او د ځانګړي نوماندانو په ګټه رای پاڼې ډکې شوي دي. ټاکنو کمیسیون هم دا موضوع نه ردوي او وايي 9,000 محلونو کې کېدای شي ځینو محلونو کې د ټاکنو قوانین تر پښو لاندې شوي وي. ولسمشریزې ټاکنې په هیواد کې له کومې جدي امنیتي ستونزې پرته ترسره شوې. امنیتي او دفاعي ارګانونه وایي وسله والو طالبانو د ټاکنو په پروسه د سترو بریدونو پلان درلود خو بریالي نه شول. معلومات ښایي چې د ولسمشریزو ټاکنو په مهال چسپکي ماینونو له امله 2 پولیس وژل شوي او نور بریدونو کې 40 ملکیان ټپیان شوي وو. امنیتي ارګانونه وایي ولسمشریزې ټاکنې د امن په فضا کې ترسره شوې او کومه جدي او ستره امنیتي ستونزه نه ده رامنځته شوې. امنیتي او دفاعي ارګانونو د ولسمشریزو ټاکنو په جریان کې یوازې د 2 پولیسو وژل کېدل او د 40 ملکیانو ټپیان کېدل مني. هغه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې هغه ځانګړي شوي وو د انتخاباتو د امنیت ټینګښت په موخه هغو هم په خپل ښه توګه خپله دنده سرته ورسوله. د انتخاباتو په ورځ 2 تنه زموږ زړور سرتیري شهیدان شول او 29 تنه ملکي کسان نور ټپیان شول. موږ څه باندې 40 تنه ټپیان د ملکي افراد درلودل ټاکنو په ورځ باندې په سراسر د افغانستان کې او 2 تنه شهیدان موږ د پولیسو درلودل. امنیتي او دفاعي ارګانونه ډاډه دي چې د تیرو 18 کلونو په پرتله د ولسمشرۍ ټاکنې د امن په فضا کې ترسره شوي. د ټاکنو اساس مواد هم 80% پرته له کومې امنیتي ستونزې انتقال شوي او یوازې 10% د ټاکنو مواد پاتې دي. زموږ د 80% هغه مواد او غیر اساس او غیر اساس مواد چې دي هغه د محلاتو نه او د ولسوالیو نه انتقال شوي مراکزو ته د ولایاتو ته او ژر تر ژره به د مرکز ته یعنې کابل ته راورسېږي. په مجموع کې زموږ تلفات د تیرو ټاکنو نه ډېر کم او امنیت په هغه توګه نیول شوی و چې هیوادوالو د انتظار درلود. که څه هم د ولسمشرۍ ټاکنې د تیرو کلونو په پرتله د امن په فضا کې ترسره شوي خو وسلوال طالبان بیا د زیاتو سیمو د نیولو او د ټاکنو ګډوډولو په تړاو له 300 زیاتو بریدونو ادعا کړې ده. خراغله نن باس کې د ولسمشریزو ټاکنو پر پایلو د ځینو نوماندانو لپاره جنجالونو خبرې کوي چې ګواکې هر یو نومانده وایي چې د دوی رای زیاتې دي او دوی بریالي دي. پر همدې بحث له بس کې مو بلنه ورکړې ده د پوهنتون استاد ښاغلي محمد انور سلطاني ته. سلطاني صاحب ستړي مشئ خراغله بحث ته تاسو هم ستړي مشئ خوشحاله اوسئ. سلطاني صاحب پیل به له دې وکړو چې د نوماندانو ترمنځ روان جنجالونه سره له اوسه څومره د اندېښنې وړ دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه لومړی د شمشاد تلویزیون د امواجو نه ټولو خویندو ورونو ته چې په انتخاباتو کې برخه اخیستې ده او هغه کورونه چې د انتخاباتو بهیر کې خپل ځانونه د لاسه ورکړي یا زخمیان شوي دي سلام اچوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. واقعا
دا څلورم ځل دی چې د افغانستان خلک د ولسواکۍ دپاره د دیکتاتورۍ په وړاندې د زور په وړاندې خپل سرونه د ناامنیو سره د هیواد د راتلونکي په خاطر ناظرانه کوي. د هیواد ولسونو د ناامنیو سره د 2.5 او 3 میلیونو په مابین کې د سر په قیمت باندې رایې واچوله، خصوصا په ننګرهار کې زه هلته اوسېږم، په ننګرهار کې او کونړ کې دا د 3 لکو نه اضافه رایې په ننګرهار کې او د 50,000 نه اضافه رایې په کونړ کې دا استعمال شوي د همدغه شان په لغمان کې په نورستان کې ولسونو برخه واخیستله. په ډیره پاکۍ باندې د چا نه روپۍ اخیستې نه ده، که چا روپۍ ورکړي عبدالله یې د خپل نمایندانو نه پوښتنه وکړي، اشرف غني د خپل نمایندانو دغو نه پوښتنه وکړي، د اعضاو نه او د دغه حکمتیار صاحب او پاچا صاحب او نبیل صاحب د خپل نه پوښتنه وکړي. ولسونو په خاصه مینه د وطن پرستۍ، د ښه حکومتدارۍ، د ښه راتلونکي په خاطر باندې د انتخاباتو بهیر ته راوتلي دي. پوره میړانه یې خپله دا ونډه ادا کړې ده. زه د امنیتي ځواکونو مننه کوم چې په ډیره مینه او اخلاص یې د سر په قیمت باندې د دښمن د رنګارنګ توطیو په وړاندې خپله سینه خپره سلطاني صاحب، کړې اوس پوښتنه هم همدلته پیدا کېږي سره له دې چې دومره زیاتې امنیتي ننګونې وې، ستونزې وې، د افغانستان ولس راووتل د هېواد له هر ګوټ څخه دوی خپله رایه وکاروله. فکر نه کوئ په دې سره به یو ډول د دغې ولس پاکې رایې ته یو ډول سپکاوی کېږي؟ همدې ته زما اشاره وه، تا زما خبره ونیوله. نو په دې حساب باندې د انتخاباتو د کمیسیون هم ډېره مننه کوم چې په ډېر دقت او غور زه په تېرو انتخاباتو کې پارلماني انتخاباتو ته ولاړم، د جعلکارۍ مرکز د انتخاباتو کمیسیون. ولې دا پیره یې داسې شفاف انتخابات ترسره کړه چې په نړۍ کې که دویم او دریم نه وي نو څلورم خاتمي داسې پاک انتخاباتو لکه په ولسواکو ټولنو کې چې کېږي. نو د هغې ته په کتو ولس هم په ډېره مینه باندې دې بهیر ته ځان راواچوه، خپل رای استعمال کړه. ولې متاسفانه زه بیګا په کابل کې ما د ډاکټر صاحب عبدالله، ما د حکمتیار صاحب خبرې واورېدلې. دا هغه خبرې وې چې سړی جوړوي، دی باید د ملت نه عفو وغواړي، د ملت پاکو رایو ته په سپکه سترګه وکتل، غږ یې پرې وکړه چې دا تقلب دی. نو تا په بي لیسه کې رایه ورکړه، اشرف غني په اماني کې ورکړه او بل په نادریه کې ورکړه، خلکو په نړۍ کې ورکړې، په اسمار کې رایه ورکړه، په نازیانو کې ورکړه، په واخان کې ورکړه، په اوبې د هرات کې ورکړه، په دغه کې ورکړه، په حساب په هلمند کې ورکړه. د جګړو سره د دغه ریو د عزت او احترام په خاطر تاسو باید یوه دقیقه سکوت کړی وی او احترام سره هم ټیټ کړی وی. دا چې اوس دغه نوماندان پر دې جنجالونه لري او هر یو وایي چې زه بریالی یم، ستاسو په نظر د دوی ویره له څه ده، د دوی مشکل څه ده چې سره له دې چې وروستۍ پایلې هم نه دي اعلان شوي خو دوی وایي چې موږ بریالي یو؟ د دوی ویره دا ده چې په سلو کې دغه نوماندان، من خو د ننګرهار راوړم، په سلو کې 15 تیرې په کونړ او ننګرهار کې زه چې مالته وم دا ډاکټر اشرف غني وړي دي، بیریا ما چاته د رای والا نه فکر کوم طرف کې یم، دا 15% د نور وړي دي. خپله ناکامي ګوري او دغه ناکامۍ د ورکاوي د خاطره سره د دې شمار نه دی شوی، اندازه نه ده شوې. د شکایاتو کمیسیون خو لا په ځای ناست دی، د انتخاباتو کمیسیون لا صندوقان هم نه دي راغلي. دغه د 15,000 مرکزونو جملې څخه تقریبا 3,200 څو مرکزه دلته راغلي دي، حساب شوي دي، او هغه هم تقریبا 2 میلیون او 2 لک څو ری دي، او دا حساب شوي نه دي، اندازه معلومه نه ده. دیو جړه شروع کړله، وجه دا ده چې جبې خالي دی. دیو په تیر کې د دغه زورواکۍ نه په استفاده، د فساد نه په استفاده، د محلي زورواکۍ نه په استفاده، د پیسو نه په استفاده باندې چې ګډوډي به جوړه کړو او بیا به د تیر په شانتې د جانکیري په وساطت باندې یو نظام راشي. ولس دغه نظام نه غواړي، نه تیریږي، نه په اشرف غني باندې دا حساب کولی شي، نه په ډاکټر عبدالله او نه بل. فقط د انتخاباتو کمیسیون د مرکز او د تعامل ځای دی او د یو باندې موږ هیله کوو چې رای وشماري او حقدار ته وسپاري. بلې سره دې چې تر دې دم پورې ټاکنې کمیسیون وروستي ارقام نه دي اعلان کړي چې کوم یو کاندید به بریالی وي، خو دغه ځینې نوماندان چې د خپل نفع په ګټو باندې څرګندونې کوي، فکر کوي په دې سره به څومره د ټاکنې کمیسیون سره دوی په تقابل کې ولاړ وي؟ د ټاکنو کمیسیون په دې خاطر باندې په حساب غلطي نشي کولی او تقابل به ورسره سم په دې باندې وکړي چې ټاکلو کمیسیون میاشت اول نه معلومیږي په ډېر اخلاص باندې د افغانستان د خلکو رایو ته د بایومټریک سیستم را ایجاد کړ په منظم شکل. ما هم یو نومان ته رای اچول ده، خو د هیچا په ټیم کې نیمه، د هیچا په ټیم کې نیمه. د انتخاباتو کمیسیونه په ډېر رون او روښانه شکل، په منظم شکل دا رای داسې استعمال کړه چې د تقلب مخه یې نیولې ده. اوس که هر څوک جنجال کوي، دعوې کوي، دی په دې کوي چې دعوه ثمرداره ونه ده،
دعوه چې وکړي حتما یو وزارت در رسیږي یو ریاست در رسیږي یو ارګان در رسیږي زه په هر چا چې ویوړله په هغه غږ کوم. فکر کوئ په دې سره به دا چې نمایندان دوی غواړي چې یو رقم جنجال پیدا کړي څومره به د امتیاز اخیستلو لپاره دوی غواړي چې دغه جنجالونه ولس دا امتیاز نور نه ورکوي ورته ولس هر چا چې ویوړه د هغه فشار د ولس فشار په هغه باندې دی چې د ولس رایه ورته باید د قدر په سترګه وګوري غلو ډاکوانو او زورواکو او هغه کسانو ته چې د ولس رایه ورته د تقلب په سترګو باندې ګوري هغه له باید په نظام کې برخه ورنه کړي. دا کاغذیز مرین دي د دې ویره نه باید خلک وینېرېږي. ولس اوس هغه ولس نه دی چې دا د 1980 کال ولس دی دا د 2020 کال ولس دی دا اکاډمیک ولس دی دا بیدار ولس دی دا د میډیا ولس دی دا د قلم ولس دی دا د تماس ولس دی دا د ازادۍ ولس دی دا د ارتباط ولس دی دا د قانون واکۍ ولس دی دا د حکومتولۍ د راتلو ولس دی. دا 3 میلیونه خلکو چې رایه ورکړې ده دا هغه کسان دي چې د خپل سر او مال نه د ولسواکۍ په خاطر تیر دي. دا خلک یې نه پرېږدي چې معامله وکړي. چې دوی جنجالونو ته لمن وهي او دغه خبره غواړي چې یو ډول بحراني حالات یوسي. فکر کوئ په راتلونکي نظام کې به دوی ته ځای ورکړل شي دوی ته به دغه امتیازونه چې دوی پکې ګواکې د دې غوښتنه لري چې باید دوی ته امتیاز ورکړي په راتلونکي نظام کې آیا نظام به دوی ته دغه امتیازات ورکړي؟ زه وایم چې د ولس هر چې څوک چې وړي په هغه باندې زما غږ دی چې ولس تاسو نور ناخوالو ته نه پرېږدي تاسو سهامي شرکتونو ته نه پرېږدي تاسو د قانون واکۍ په وړاندې مداخلو ته نه پرېږدي ولس هم نه پرېږدي. که څوک اشتیا لري چې څوک په شي باندې خوشحاله کړي ولس د خپل سر په قیمت باندې دا اوټ ورکړی دی په ملي کچه یې ورکړی دی د هرات تر بدخشانه د بغدادشانه تر نورستان تر نازیانو دا اوټ یې ورکړی دی. د داعش خیر یې ساتلی نه دی د طالب خیر یې ساتلی نه دی د زورواکۍ خیر یې ساتلی نه دی د ډاکوانو خیر یې ساتلی نه دی خپل اوټ یې ورکړی دی. که دا لوبه اشرف غني وړي که دا لوبه عبدالله وړي که دا لوبه حکمتیار او یا بل وړي په دې باندې زموږ غږ دی چې د ناخوالو په وړاندې باید جدي مبارزه وکړي. د ولس رایو ته باید په قدر په سترګه وکتل شي. د انتخاباتو د کمیسیون فیصلو ته د عزت او احترام وکړي. په غیر له هغې نه دا ولس ستاسې په وړاندې د بیرغ غوندې ودرېږي په سترګو کې ته ګوتې درنه باسي تر څو ستاسې دغه راتلونکی د افغانستان د خلکو په سرنوشت باندې د تقابل لپاره دغه غوندې کې حالات خراب نه کړي. د ټاکنو کمیسیون وروستي ارقامو ته په کتو هغه نمایندان اوس راپاڅېدلي دي دوی جنجالونه را پیدا کوي چې دوی رایې کمې اخیستې دي او دوی وایي د دې خبره کوي چې ګواک په دغه پروسه کې درغلي شوې ده او په شفافه توګه باندې دغه پروسه مخته نه تللې. فکر کوئ د دوی دغه جنجالونه به څومره دغه د ټاکنو پایلې او طرفه بحراني خواته یوسي؟ قطعا نه شي وړی ځکه دا څوک چې د 15 نماینده نه 15 به دې وباسمه دیو چې دا 1 لک تذکیرې د وزارت عدلیې په مخکې فوټوکاپۍ اخیستې وي دیو دغه 1 لک دونه که دیو 10 زره وړي وي 10 زره اکثرو پکې 10 زره وړي وي زه دې میډیا کې تاوان ورته ورکوم. دا یو هغه ګروپ و چې د دې وطن د ولسواکۍ په وړاندې د خلکو په سترګو کې یېرې اچولې. په دې 15 کسانو کې یو کس د افغانستان د هیواد د واکدارۍ دپاره ولسو ته رایه ورکړې ده هغه به د سیاست په چوکۍ باندې کینی. هغه چې کینی په دغه نه هیله کومه چې د افغانستان د خلکو د ګوتو رنګونو ته وګوري د سترګو اوښکو ته وګوري د سر پرې کولو ته وګوري د یتیمانو ژړا ته وګوري هدیرو او قبرونو ته وګوري او هغه څه ته وګوري چې ولس له رایه ورکړې ده. د یو نومان استازي هم په هغه څه باندې چې لازمه وه نه ده ورکړې. مثال راوړمه په جلال آباد کې په ننګرهار کې په د حاجي ظاهر باندې د ډاکټر صاحب عبدالله باور د هغه خپل ټیرونه پنچر دي. په کونړ کې په ولي شهزاده وکیل باندې خپل ټیر پنچر دی. په ننګرهار کې پتمن صاحب په اوله ناحیه کې او په کونړ کې اجمل او په جلال آباد بیسودو کې د زمري یو څه منډې کړي دي. یا همدغه د حکمتیار صاحب هم په مات وزر باندې ناست دی څه دغه اغوستې دي د ارغندیوال صاحب څه چې هغه سباونه اغوستې دي یو قسمت د سره دی. دا د هغه برید نه تاوایي د ډاکټر عبدالله هم په مات وزر باندې جمعیت ناست دی. نبیل صاحب خو خپله په سیاسي ډګر کې دونه مترن دی. همدغه نمایندان چې دوی جنجال رامنځته کوي د دې اصلي غوښتنه څه ده سره دی چې نړیواله ټولنو ټولو په ډېر ډاډ سره ویلي دي چې دا ځل د افغانستان ټاکنې تر ټولو ډېرې زیاتې شفافې وي او دوی دغه نمایندان ته هم دوی ویلي دي چې تر هغو چې د کمیسیون دغه پایلې اعلان شوي دوی د هېڅ ډول شکایت حق نه لري. ستاسو په نظر دلته د نړیوالو دغه نیوکې او دغه کوم چې ستایلي دي تر کومه حده پورې جدي ده؟ نړیوال خو په دې خوشحال دی چې په دې هیواد کې یو کمزوری نظام وي. د دغه کمزوري نظام خوند د زموږ نمایندانو څکلی دی. په همدغه خوند باندې دا دعوې او لانجې د اوس نه مقدمه چینی کړي دي چې لانجې به موږ شروع کړو او اوس به پمپیو راشي دلته موږ دپاره په یو بیم د یو مختلط
حکومت د جوړولو لپاره به دا کار دی، خو دا اوس کې په خوله کې ده. ولې د افغانستان ملت، د افغانستان ځوانان، د افغانستان ښځې، د افغانستان پیغلې، د افغانستان زلمي نور دغه چلونو او دغه دامونو ته آماده نه دی او بس ډېرې څپېړې د افغانستان ملت وخوړلې د دې د لاسه. دا هېواد 200 کاله شاته لاړ، عقب ته ورسېده. نو په 21م قرن کې موږ پراته نه یو، موږ په 19م قرن کې د دې 15 زورواک دلته پراته یو. نو زه د انتخاباتو په کمیسیون باندې غږ کوم چې د ولس رایې ورته په دقت باندې یکه شمار کړي او هغه چا چې وړې ده د هغه په جمع کې قید کړي. ولس یې تر شا ولاړ دی، په 100 کې 15 اتیا رایې ولس یو دغه ته ورکړي دي، یو نومان ته ورکړي دي. هغه نومان چې هر څوک د په هغه دیګ کې پراته دي او هغه دیګ نه دې راوباسي او ولس ته دې ورکړي. دا زمینه د شکایاتو کمیسیون هم نه برابروي چې شکایاتو کمیسیون هم په چوکۍ او په کرسیو باندې د یو چا سره ډیل او معامله وکړي، نه هغه د غبن او د غصب دپاره لین برابر کړي او یا د نوماندارو دغه غلطو خبرو ته. زما د په رب قسم چې زه هم د پوهنتون استادي مې کړې ده او هم د ننګرهار یو مطرح سړی یم، د هېچا په ډله کې نه یم، چې پاکې رایې استعمال شولې چې هر چا وړې ده هغه کامیاب سړی دی. هغه ته د اوس مبارک وي. د انتخاباتو کمیسیون ته ویم چې عالم نورستانۍ ته هغه ټیم ته چې په جرأت باندې د ښځو تاریخ د ملالې غوندې وساتي، د چا د تاثیر لاندې رانه شي. دا کاغذي زمریان دي، کاغذي زمریان خوراک نه کوي، فقط پړقار یې کوي او د پړقان نه میل دي. سلطاني صاحب سر له اوسه دغه ځینې نوماندان د دې هڅې کوي چې دوی ستونزې را پیدا کړي. ستاسو په نظر دغه نوماندان چې دوی لږ څه مطرح دي په ټاکنو کې موږ تاسې هم د دې تجربه درلودله چې دوی په لوی لاس غوښتل چې جنجالونه پیدا کړي، فکر کوي ولې دوی غواړي چې په لوی لاس جنجالونه را پیدا کړي؟ ډېر زیات وخت پاتې چې جنجال خو په دې پیدا کوي چې کمپین یې کړی نه دی، ووټ نه لري، په ټولنه کې ووټ نه لري، پیسې ته دي د خپلو ډاکوانو پټې کړې، پیسې ترې واخیستلې، جیبونه یې خالي شولو، ووټ نه لري. نو دغه جنجال باید دی را شروع کړي چې دلته په نړیوالو باندې فشار راشي، نړیوال هم یو دغه حالت کې قرار لري. تاسو دلته لامل څه بولئ سره دی چې ډېری نوماندانو په دغه د رای ورکول د دې ترڅنګ کوم کمپاینونه چې دوی دوی خپل کمپاین په سمه توګه باندې ترسره نه کړه، عامه پوهاوی ولس ته ورنه کړه، ګواکې دوی اوس په همدغه لامل دوی ته یې رایه نه ده ورکړې. ستاسو په نظر اصلي لامل یې څه ده؟ عامه پوهاوی نه دی؟ لامل یې دا دی چې کمپاینران یو بې کفایته او محدود خلکو د خپل کلي نه د بل کلي سره ارتباط نه و. لامل یې نامني و او لامل یې عدم کمپین و. غونډې نه ده کړې، کلي له تللی نه دی، جومات له تللی نه دی، مکتب له تللی نه دی، شفاخانې له تللی نه دی، بازار له تللی نه دی، پیسه وستل له تللی نه دی، بانډې له تللی نه دی، کمپین یې نه دی کړی، خبر یې نه ده کړې، برنامه یې نه وه، سیاست یې نه و، پلان یې نه و، نقشه یې نه وه. نو زه به یوه ټوکه ته وکړم، یوه ټوکه دا وردګو کې کوم سړی و د مازدیګر په مانځه کې راغلي خلک ناست دي، جومات کې ناست دي، وایي چې زه پیغمبر یم، ما نه اطاعت وکړئ. خلکو ورته ویل چې پیغمبر کتاب دې راوښوه. هغه سړی حیران شو، ویل کتاب خو نه لرم، زه نوټ ورکوم. دا اکثره نوماندان نوټ ورکوي، په عمل کې برنامه او پلان نه لري، دا اوس جنجال کوي، فقط یوه چوکۍ د ګوتو کوي. نو که اشرف غني وړي، که عبدالله وړي، که حکمتیار وړي، زه په دې باندې غږ کوم چې د وطن رایو باندې قمار نه وایي، معامله دې نه کوي او مشارکت او دغه تیر بازار نه د استفاده نه کوي، د ولس رایو ته دې وګوري. او که هر یو سرکشي وکړي، زه د ولس په استازۍ باندې دا غږ پرې کومه چې ګریوان دې نیسو، محاکمې ته دې سوق کوو. د افغانستان په 100 کې 15 اتیا رایې د سر په قیمت باندې یو نومان ته هغه د خلکو ورکړي ده، په دې باندې قمار نه وي. بلې سلطاني صاحب سره همدا اوس نه د دې نښې ښکاري چې دغه نوماندان به د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو پایلې ونه مني. ستاسو په نظر که چیرې دوی دغه پایلې ونه مني، د قانون چلند به ورسره څه وي؟ د قانون چلند به دا وي چې قانون کې صراحت پروت دی چې د قانون ماتول یو جرم دی. ځکه اخلال راوستل، توطیه کول، دسیسه کول، نافرماني د فرمان نه کول، دا یو جرم دی. نو د هغې ته په کتو باندې په ولس هم د هغه کومه، په دغه د انتخاباتي نهادونو باندې هم د هغه کومه، په نړیواله ټولنه هم د هغه کومه چې د افغانستان د خلکو د روان حالت ته دی چې د وینو په منځ کې خپل ووټ استعمال کړه، دې ته دې وګوري. او د تقلب دپاره دی چې د اوازونه ولس تقلب نه دی کړی، نه د انتخاباتو کمیسیون تقلب کړی دی. تقلب هغه خلکو کړی دی چې د تقلب دپاره زمینې برابروي. په تقلب کې ژوند دی، په تقلب کې رتبې دي، مقامونه دي، وزارتونه دي، مقامات دي. دا ټول هغه څه دي چې ولس ته اوس ښکاره او روښانه دي. نو په دې حساب باندې
زه په ولس غږ کوم چې د قانون د حاکمیت دپاره د ولسواکۍ دپاره د ښې حکومتولۍ دپاره د ملي وحدت دپاره افغانستان د بحران د وتلو په خاطر او د انتخاباتو د مسیر د حمایې په خاطر د خپل اواز منظم کړي او د ولس د ملاتړ دی د انتخاباتو د کمیسیون د څه فکر کوئ چې دغه کوم نمایندان چې اوس دوی غواړي ستونزې او جنجالونه را پیدا کړي هغه کوم ولس چې تر کومه حده پورې دوی ته ورکړي د امنیت ورکړي ستاسو په نظر دغه ولس به دوی ملاتړ وکړي هېڅ چارې یې نه ده ورکړي د تکاره به چې 15 اتیا په سلو کې یو نومان وړې ده دا چې هر د انتخاباتو کمیسیون بیا تشریح کړي 15 په دې 15 تقسیم که 1% نه راځي نو دې نه به دفاع څوک وکړي صفر د عادت په مقابل کې بالکل کمزورې یو دغه د په حساب د یو نقطې په شکل یادېږي دا ډېر کم عادت دي دا چې نشي کولی په همدغه کسان چې دا سبا دغه نن ګړي دي د ماته د مزدورۍ نه په غیر که چا 2000 نفر د ښار کې راویستل چوک نه راغونډوي په زرګونه 2000 باندې دا کار دی ونه کوي په خپل نامه په خپل برنامه دې راوغواړي زه یې منم اصلا ولس اوس دا خلک پېژندلي دي خپل مشر یې پېژندلی دی خپل مدیر یې پېژندلی دی د ولسواکۍ هغه مهد یې پېژندلی دی د ولسواکۍ هغه معیار یې پېژندلی دی ولس نور په دې خلکو په ډرامو نه ولس او ځینې کسان همدغه ویره لري چې ګواکې دغه کسان چې اوس دوی شکایت لري که چېرې پایله اعلان شو دوی ویې نه مني دوی به حتما ستونزې را پیدا کړي ستاسو په نظر دوی واقعا کولی شي چې ستونزې پیدا کړي دا 2009 کال او 2014 کال نه دی چې یو طرف په قوت کې اوس هغه زورواکي چې په پروس کال په 15 کاله مخکې انتخاباتو کې دا په ټول ټیمونو باندې تقسیم دي په یو حالت کې نه دي او دغه ولس ته هم دغه زورواکي معلوم شوي دي څېرې یې معلومه شوې ده شکل یې معلوم شوی دی مضمون یې معلوم شوی دی حیثیت یې معلوم شوی دی زور یې معلوم شوی دی تاسو به د انتخاباتو بهیر کې دا په عملي شکل وګورئ دا زما خبرې نمایشي او فرمایشي نه دي ولس د یو نومان تر شا ولاړ دی چې برنامه لرله د ولس سره رابطه وه ولس یې د کړاوونو نه بچ کړی دی ولس ته د قانونواکۍ دپاره زمینه سازي کړې ده زورواکي لغ کړل ده هېواد یې په یو چاره بدل کړی دی نو د هغې ته په کتو باندې هغه نومان به د سیاست په راس کې راځي او ولس یې ملاتړ کوي تاسو مخکې ویلې چې دلته ځینې نړیوالې ټولنې او د دې ترڅنګ هېوادونه شته چې هغوی نه غواړي په افغانستان کې سم نظام رامنځته شي او هغه څنګه چې د ولس غوښتنه دغسې نظام دې رامنځته شي ستاسو په نظر کوم داسې هېوادونه دي چې هغوی د همدغه نمایندان چې دوی شکایت کوي له دوی څخه ملاتړ کوي او غواړي چې یو ډول ستونزې را پیدا کړي پاکستان یوه امریکا 2 انګلستان 3 روسیه 4 دا ایران 5 انګلستان 6 دا هیوادونه په نړۍ کې د افغانستان په سطح باندې داسې نظام دلته نه راولي چې هغه مستحکم وي هغه قوي وي هغه په ځان بسیا وي هغه محاکمه د وضعیت وکړه چې دا په دې نه راولي چې دلته هغې خپلې موخې لري خپل استخباري اخباراتي موخې لري دوی غواړي د دې لارې څخه خپلې موخې په افغانستان د هغې موخې هر یو هېواد دلته خپله سیمه ییزې ګټې لري او هغه ګټې په دې غوبل کې تطبیقېږي هغه ګټې په یو سالم نظام په سالم حکومت په یوه اداره او په یو قانونواکه حالت او ښه حکومتولۍ کې نه تطبیقېږي هغه په دې ګډوډۍ کې ایران خپلې ګټې ګوري روسیه هم ګوري امریکا هم ګوري چین هم ګوري پاکستان هم ګوري د دې ګټې دي زه د انتخاباتو په کمیسیون باندې غږ کوم چې د افغانستان د خلکو ارای ورته په کتو باندې نه د پاکستان خیال وساتي نه د امریکې نه د روسیې نه د هندوستان نه د ایران او نه د بل او نه د بل ځکه د افغانستان وجود دونه زخمي شوی دی چې د دې نه اضافه د توطیې او دسیسو او د خلکو د غلمغال طاقت او توان نه لري بله فکر نه کوم همدغه کسان همدغه چې دوی شکایتونه لري غواړي چې ستونزې را پیدا کړي دوی همدغه کسان سره لاس لري غواړي په لوی لاس باندې د افغانستان دننه داخلي وضعیت یو ډول بحراني کړي کاملا دغه په سلو کې اویا د کسان ته پیسې هم همدغه مراجعو ورکړي دي چې تاسې هم انتخاباتو کې برخه والی هم دغه بهیر په همدغه شکل باندې په وطن کې دغه فرهنګ رواج او مطرح کوي دا مستقیما د پردو لاسپوڅي دي او د پردو لاسپوڅي نور د افغانستان خلک زغملی نه شي افغانستان خلک درې شیانو ته متقد دي ښې حکومتولۍ ته اسلامیت ته او افغانیت ته دا د افغانستان د خلاصون لاره ده چې په دې کې سوله هم راځي په دې کې ملي وحدت هم راځي او په دې کې ملي یووالی هم راځي اقتصادي بسۍ هم راځي او افغانستان د بحران نه وځي بله د نمایندانو روانو څرګندونو ته په کتو چې دوی هر یو خپل ځان بریالی یادوي سره له دې چې تر اوسه پورې ټاکنو کمیسیون پایلې نه دي اعلان کړي دلته اوس د ټاکنو کمیسیون هغه کوم استقلالیت چې موجود دی څومره تر پوښتنو لاندې راوستلی چې ګواکې دوی په خپل چارو کې استقلال نه لري ټاکنو کمیسیون خو په خپل ځای ناست دی په خپل قوت ناست دی خپله لوبې ښه شروع کړې ده هغه د دې خبرو باندې غوږ ځکه نه وړي چې دا بابیزه خبرې دي بې ځایه خبرې دي
فالتو خبرې دي د هغه چا خبرې دي چې کشتۍ ته تلې ده او دا په وچه پسې روان دی او کشتۍ ولس دی نظام ولس دی حکومت ولس دی سیاست ولس دی اقتصاد ولس دی او عامه ملکیت ولس دی ولس چې د چا سره وو هغه د انتخاباتو د کمیسیون سره دی هغه د حق سره دی هغه د یوې ډلې سره دی چې هغه د ولس په دریځ کې ولاړه ده نو د انتخاباتو کمیسیون دی ځان په زوره د سوري لاندې نه راولي ځان د یېرې نه بچو ساتي ولس ورسره دی شمار ورسره دی دا داسې لوبه نه ده چې هسې تورتم دی ری ده ری معلومه ده چې یوه ده که دوه دي که درې دي محل معلوم دی مرکز معلوم دی ولایت معلوم دی دا د شمار کې ودې که چې دومره بایومتریک شوي دي او دومره د غلو دي د غلو د منفي کې هغه نور دی وباسي پنځو جمعیو پوره کوي فکر کوئ چې په اوسني عصر کې دا چې اوس ټاکنې موږ تاسو ترسره کړلې څومره به ولس بیداره شوی هغه چاته به رایې ورکړي چې واقعا هغه د افغانستان د راتلونکي په غمه کې ده او غواړي چې یو سم نظام په افغانستان کې رامنځته شي په سلو کې 15 اتیا رای زما د نظره بېطرفه سړی مې قسم په خدای که دی چې په پارټۍ کې موسېږم په سلو کې 15 اتیا رای دولت ساز ټیم ته د افغانستان خلکو ورکړي دي ما د ننګرهار او د کونړ نه مې دغه کړ ده باقي مانده دا 15% د نورو ته یې ورکړي دي همدومره ارزښت و همدومره قیمت و همدومره وزن و همدومره کمپین و همدومره کار بله خو ستاسو په نظر دغه کوم 15 کلنه دوره چې د دولت ساز ټیم تېره کړې ده ستاسو په نظر دغه دوره د دوی کامیابه وه که نه په همدغه اساس باندې ولس دوی ته رایې ورکړې ده که څنګه د دوی دغه راتلونکي پلانونه د ولس لپاره د منلو وړ وو د دولت ساز ټیم دغه زور د خلکو رایې ورکړې ده نور خو دا داسې حکومت و چې مختلط حکومت و ښی خوای ډاکټر صاحب عبدالله کش کوله او چپه خوای ډاکټر اشرف غني کش کوله ولس خو په همدغه حالت کې لکه موټر چې ولاړ دی خټو کې ټیرې چورلې دوړې کوي او خټې بادوي داسې حکومت و ولس د دولت ساز ټیم دغه حالت چې زور یې کاوه د بحران د ورکاوي په خاطر باندې دغه خیال ته سوچ و چې خپله رایې استعمال کړي بلې سلطاني صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې څه باید وشي چې د ټاکنو پایلې بحراني نه شي او دغه کوم نماینده چې تر دې دمه پایلې نه مني دوی هم د پایلو او نتایجو ته خپله غاړه کېږدي خپل ضمیر وجدان ته باید وګوري چې د افغانستان خلک اضافه د دې زخمونو نور طاقت نه لري د افغانستان دغه سګنی 15 کالو کې 45 زره د زلمی د اردو وسلوال فوج شهیدان شوي دي د هغې د میندو اوښکو ته دې ګوري د افغانستان جغرافیه چې 2.5 زره کیلومتره د پاکستان سره او 800 کیلومتره د ایران سره او 2 زره کیلومتره د دغه سره د ازبکستان تاجکستان سره او 400 کیلومتره د چین سره سرحد لري دا ټوله قپ ده دا ټوله تجزیه په حالت کې ده دا په بحران کې ده درې بیرغه پکې رپېږي د طالب بیرغ د داعش بیرغ د زورواکو بیرغ او ملي بیرغ او شپږ څلوېښت نور دغه نه د پند واخلي نور د افغانستان د 15 کالو لپاره ارام پرېږدي چې موږ هم د سیلانو په سیل کې ودرېږو او افغانستان د دې بحران نه وباسو ډېره زیاته مننه سلطاني صاحب دا چې باسته راغلې ژوند دوسي مننه تاسو خوشحاله شئ بچیان ډېره مننه د ما خلو تر دمې وروسته د خبرونو دوام ته راګرځو ستړمشي د خبرونو دوام ته ښه راغلاست د ملګرو ملتونو استازی تدامي چې یماماتو ټاکنو خپلواک کمیسیون ته تللی دی یماماتو د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري سره د بندو دروازو تر شا خبرې لري او تر اوسه د ښاغلي یماماتو د ورتګ په اړه رسنیو ته څه نه دي ویل شوي د ولسمشر د ټاکنو د پایلو له اعلان وړاندې د ثبات او همپالنې ټیم تېره ورځ په لومړي ځل ویل دوی تر نورو زیاتې رایې اخیستې او ولسمشر د ټاکنو کې بریالي ټیم هم دوی دی امریکا متحده ایالتونو بریټانیا د ولسمشر د ټاکنو له نمایندانو غوښتي چې په خپل سر د قضاوت نه کوي تر کابل وروسته په ننګرهار کې ډېرې رایې کارول شوي والي شاه محمود میاخیل شمشاد سره په ځانګړې مرکه کې ویلي ننګرهار کې نږدې 300,000 کسانو خپلې رایې کارولي او په دې سره یې د هېواد په کچه دوهم مقام ګټلی میاخیل ویلي له ټولو ټاکنیزو مرکزونو اساس او غیر اساس مواد بیرته د ټاکنو کمیسیون ولایتي دفتر ته رسیدلي تر پلازمینې وروسته ننګرهار په دوهم کتار کې ده چې ډېرې رایې پکې کارول شوي والي شاه محمود میاخیل شمشاد سره په مرکه کې وویل دې ولایت کې نږدې 3 لکه کسانو په ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون کړی اول د ټاکنو پروسه په ننګرهار کې په ښه صورت باندې سرته ورسېدله زه د ننګرهار ولسونو ته مبارکي وایم کابل نه وروسته د ننګرهار
کې زیاتې رایې واچول شولې. میاخیل وایي تر ټاکنو وروسته پرته له کومې امنیتي پیښې له ښار او ولسوالیو ټول حساس او غیر حساس مواد بیرته د ټاکنو ولایتي دفتر ته رسېدلي. او بل خواله دا و چې دغه بکسونه حساس او غیر حساس مواد په خپل وخت سایټونو ته ورسېدل، ولسوالیو ته ورسېدل او بیرته په خط وګه باندې ټول بیرته راټول شول. دلته د ټاکنو په ورځ په ښار او ولسوالیو کې چاودنې وشوې او مرګ ژوبلی هم درلوده. له دې سره والي شاه محمود میاخیل وایي افغان ځواکونو د ټاکنو په ورځ د لسګونو لویو بریدونو مخنیوی کړی. نو تقریبا 21 مختلف انفجاري یعنې بمونه چې کوم یو د هغې مخنیوی وشو. د ټاکنو د ورځې نه مخکې 2-3 انتحاري واسکټونه هغه ونیول شول. د دې نه علاوه تقریبا دا 2 میاشتې کېږي چې یعنې موږ په سلهاو ماینونه په ولسوالیو کې له منځه ویوړل. ولایتي چارواکي مني چې د ټاکنو په ورځ یو شمېر خلک د تخنیکي ستونزو له امله له رایې ورکونې پاتې شول، خو وایي دومره جدي نه وو چې د ټاکنو پروسه تر خپل اغېز لاندې راولي. د والي په خبره دې ولایت کې له ټاکنیزو محلونو تر 100 زیات شکایتونه شوي خو جدي نه دي. عبداللطیف احساس، شمشاد راډیو تلویزیون، ننګرهار. د هیواد د لویدیځ ولایتونو د ولسوالیو څخه مرکز ته د ټاکنیزو موادو د انتقال لړۍ دوام لري. نیمروز او بادغیس هغه ولایتونه دي چې دغه بهیر پکې بشپړ شوی، خو فراه او غور بیا هغه ولایتونه دي چې لا تر اوسه د یو شمېر ولسوالیو څخه مرکز ته د رایې ورکونې صندوقونو د لیږد بهیر نه دی بشپړ شوی. د هیواد لویدیځو یو شمېر ولایتونو د ولسوالیو څخه مرکز ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر بشپړ شوی، خو یو شمېر ولایتونه کې لا هم د رایې صندوقونه مرکز ته نه دي انتقال شوي. فراه او غور هغه ولایتونه دي چې لا تر اوسه د یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو څخه مرکز ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر نه دی بشپړ شوی. خوشبختانه میزان اشتراک مردم خیلی خوب بود، قناعت بخش بود به ما و این مراکزی که تا هنوز جمع شده تا هنوز تکمیل نگردیده که ما اجرات خود بکنیم، ما سطح آماری نتایج بگیریم. د فراه د ټاکنیز شکایتونو د اورېدو کمیسیون مسؤلین وایي د دې ولایت د مرکز اړوند تر اوسه تر دې ډېر شکایتونه ورسېدلي او د شکایتونو د ثبت لړۍ اوس هم دوام لري. و آمار ارقام در حال افزایش است، آمار ارقام ابتدایی است، چون تا هنوز هم از ولسوالی‌ها شکایت‌هایی که در شده و ما نرسیده. انشالله با موادایی که از طرف از نیروهای امنیتی انتقال می‌کنه به کمیسیون انتخابات، ما شکایت‌های ولسوالی‌ها را انشالله به دسترس ما قرار میگیره. باز ارقام نهایی را بعد از موثریت شکایت ولسوالی‌ها در خدمت شما قرار میدیم. په ولسي جرګه کې د فراه د خلکو استازي وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ټاکنې رڼې او د امن په ډاډمنه فضا کې ترسره شوي دي. دشمن با وجود از اینکه تحرکات داشت اما متاسفانه خوشبختانه در تمام تحرکات خود ناکام بودند و نیروهای امنیتی ما مراکز بر روی مردم باز داشتند. نیمروز کې تر 12 او بادغیس کې بیا تر 9000 ډیرو کسانو خپل رایه کارولې ده. په بادغیس کې تر 3، نیمروز کې 9، فراه کې تر 40 او غور کې بیا تر 10 ډیر شکایتونه ثبت شوي او د شکایتونو د ثبت لړۍ به د نن شپې تر 12 بجو دوام ومومي. د فراه او غور د ټاکنو خپلواک کمیسیونونو مسؤلین وایي اوس هم د یو شمېر ولسوالیو سره د دوی اړیکې پرېږدي او ټاکنیز مواد مرکز ته نه دي انتقال شوي. شرف الدین کاکړ، شمشاد راډیو تلویزیون، هرات. د ولسي جرګې بې نتیجې ښځینه نوماندانو د لومړۍ محکمې هغه پریکړه وستایله چې د کمیسیونونو کمیشنران او رئیسان په بند محکوم کړل. د ولسي جرګې بې نتیجې نوماندانې وایي عدلي او قضایي ارګانونه نه باید جنسیتي توپیر وکړي او ښځینه کمیشنران چې په فساد او سرغړونو تورن دي قانون دې پرې تطبیق کړي. د ولسي جرګې بې نتیجه ښځینه نوماندانې راټولې سوي او د استیناف محکمې هغه پریکړه ستایي چې د کمیسیونونو رئیسان او کمیشنران یې پر 5 کالو بند محکوم کړل. دغه نوماندان وایي چې پر بند محکوم کسان انساني ازادي لري خو د فساد لپاره پر بند محکوم سوي. کاندیدایی بودند که تقریبا 3 ماه یا بیشتر از او معترض بودند در نزدیک چهارراه زنبق که اینا هم یک خانم بودند، باید صدای از اینا هم شنیده میشد. ما برخورد دوگانه با معیارهای دوگانه نمیتونیم در برابر جنسیت داشته باشیم. د ولسي جرګې په ټاکنو کې پاتې راغلي نوماندانې وایي چې اوسني برحاله وکیلان کوښښ کوي چې پخواني کمیشنران راخوسي کړي او برات ورکړي. عدلي او قضایي ارګانونو تر یوې زیاتې اندازې پورې د عدلي د دغې اقدام او کړنې په اجرا خپل ملي اعتبار لاسته راوړی دی، خو یو تعداد هغه درغلګر او جهلکارو وکیلانو چې د دغو ملي خاینینو په واسطه پارلمان ته
لاره پیدا کړې دي په مختلفو بهانو د دغه درغلګرو او جهالکارو کمشنرانو د خلاصون هڅې کوي. د ولسي جرګې په ټاکنو کې پاتې راغلي نمایندان وایي چې د دوی هدف یوازې د قانون پلي کول دي چې د نورو رئیسانو او کمشنرانو لپاره تجربه سي. د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې لومړنۍ محکمې یو کس په 3 کاله تنفیذي بند او د 15 میلیارډ ایراني تومان په ورکړې محکوم کړ. پر دغه کس تور دی چې په غیر قانوني توګه یې تورې پیسې مینځلې. تورن کس له وړاندې پلچرخي زندان کې په دې تور بندي دی چې د نشه یي توکو قاچاق یې کوه، خو د تورن کس مدافع وکیل بیا خپل موکل ته د برات غوښتنه کوله. د اقا محمد په نوم کس پر چرخي زندان کې په دې تور شپې سبا کوي چې د مخدره توکو په قاچاق کې لاس لري، خو دلته پرې 3 کاله تنفیذي بند او د 15 میلیارد ایرانی تومان د مصادره حکم هم ور اضافه شو. ما هیئت قضایی ریاست محکمه ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری در جلسه قضایی علنی مورخ 8/7/1398 خویش به اتفاق آرا از سمی آقا محمد ولد لعلجان موکل شما محترم محمد ابراهیم سعادت را با مدت 3 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمودیم و معادل مبلغ 5.5 میلیارد تومان ایرانی که به مبلغ 83 میلیون و 50 هزار افغانی تسعیر گردیده است طبق فقره 3 ماده 509 کد جزا مصادره گردد. خو د اقا محمد مدافع وکیل وایي موکل یې په فزیکي توګه پیسې نه دي ترلاسه کړي او یوازې په ټلیفوني اړیکه کې ورته ویل شوي چې دومره پیسې درته حواله شوې. هغه وایي اړوند څارنوال دې ورته په دې تړاو د صرافۍ کره اسناد او شواهد وښیي چې په کوم نمبر حواله ورته رالیږل شوي دي. خواست شما چی است؟ خواست من گفتم من در مورد پول عدم مصادره، در مورد مجازات موکلم قبلا مجازات شده، جزا دیده برات موکل. اینا هنوز در نکرده که موکلشان علاوه از ارتکاب جرم قاچاق مواد مخدر مرتکب جرم پولشویی طبق فقره 1 ماده 4 قانون تطهیر پول گردیده. خو هغه څه چې دلته موږ په کراتو لیدلي دا دي چې د لومړنۍ او استیناف محکمې رئیسان شیراقه منیر او انیسه رسولي له سره په پښتو نه پوهیږي او کله چې تورن کسان پښتانه وي په افهام او تفهیم کې له ستونزو سره مخ وي چې ممکن عدالت په سمه توګه تطبیق نه کړی شي. د اوبو د ښه مدیریت په موخه د اوبو لګونې نوې پروژې پلي کیږي. دغه پروژې چې مقدماتي کارونه یې کار لاندې دي د هیواد په 6 زونونو کې د راتلونکو 6 کلونو پورې تطبیق کیږي. د دې پروژې ارزښت 100 میلیونه ډالر اټکل شوی چې کروندو کې د اوبو تنظیم، د اوبو لګونې شبکې او کانالونو په جوړولو به مصرف شي. اقتصادي چارو شنونکي باور لري که چیرته د پروژې په تطبیق کې توازن په پام کې ونه نیول شي کولی شي د زراعت سکتور ته وده ورکړي. د کرنې وزارت وایي د اوبو د اغیزمن مدیریت په موخه په پام کې ده چې د اوبو لګونې نوې پروژه تطبیق شي. د دغې پروژې ارزښت شاوخوا 100 میلیونه ډالر ښودل کیږي چې د راتلونکو 6 کلونو لپاره به د هیواد په 6 زونونو کې پلي شي. د یادې پروژې په پلي کولو سره للمي ځمکو ته کانالونه او د اوبو لګونې شبکې جوړیږي چې د کرنیزو ځمکو سطح لوړه شي. از طریق از این پروژه بیشتر در ساحاتی که زمین‌های للمی است، زمین‌های که نیاز داره به زمین‌های زراعتی تبدیل شود، پروژه آبیاری تطبیق میشه تا از این طریق ما بتونیم در سالهای آینده میزان تولید محصولات زراعتی و زمین‌های کشاورزی را بیشتر بسازیم. د زراعت وزارت وايي اړوند مرسته کوونکو سره خبري جریان لري او د پروژې مقدماتي کارونه اړوند وزارتونو ته سپارل شوي دي. د اوبو لګونې یا د پروژه د کرنیزو ځمکو او کرنیزو محصولاتو په پراختیا کې اغیزمن یادېږي. بل لور ته د دې پروژې په تطبیق کې په عامه مشارکت او توازن باندې ټینګار کیږي ترڅو د هیواد ټول وګړي په متوازنه توګه ورڅخه ګټه پورته کړي. وکولی شي چې په زرګونه هکتاره ځمکه خړوبه کړي، هغه زراعت ته مساعده کړي او ترڅنګ یې وکولی شي چې موږ خپل داخلي تولیدات په زراعتي توګه په پښو ودرو، غنامندي یې کړو او ترڅنګ یې همسایه او نورو هیوادونو ته دا با کیفیته زراعتي توکي ولېږدوو. د پروژې د مقدماتي کارونو د پیل په موخه نړیوال بانک د بیلابیلو وزارتونو استازو سره لیدنه کې یا د وزارتونو ته د پروژې د پیل په تړاو مسؤلیتونه هم ورکړل شوي دي.
او د کورنۍ خبرونو وروستی خبر دا چې د ننګرهار کرنیل ریاست له 11 انکشافي شوراګانو سره د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. د تړونونو له مخې به کامې، کوز کونړ او بهسود ولسوالۍ کې د اوبو سربندونه او شنې خونې جوړیږي. له دې پروژو به نږدې 600 بزګري کورنۍ ګټه پورته کړي او هم به 2000 ځمکه خړوب شي. د ولایت مقام رسنیو دفتر کې د کرنې ریاست او 11 انکشافي شوراګانو ترمنځ د بیلابیلو پروژو په اړه تړونونه لاسلیک شول. کرنې ریاست وایي یادې پروژې د ننګرهار په کامې، کوز کونړ او بهسود ولسوالیو کې پلي کیږي چې نږدې 600 کورنیو ته یې ګټه رسیږي. 3 قسم پروژې شامل وي چې یو کې 14 واړه سربندونه، کانالونه شامل او همدارنګه 7 تجارتي لوی ګرین هاوزونه او همدارنګه 10 نور ګرین هاوزونه چې هغه د زنانو او بزګرو لپاره وي. څنګه وکولای شو په دې سره تازه سبزي پیدا کړو، د کورنیو د استفادې وړ وګرځي. همدارنګه څنګه وکولای شو چې د دوی د اوبو ضایعات کم او په ښه شکل سره د دوی ځمکې خړوب شي. دلته بیا د ننګرهار والي په خبرو کې پر شفافیت ټینګار درلود. والي وایي د ولایت کې نور باجګرۍ نشته او تر دې وروسته باید انکشافي شوراګانې خپلو منځونو کې د پروژو د ښه پلي کولو په برخه کې مثبت بدلون راولي. اوس نو زه تاسو ته په زغرده باندې ویلی شم چې د ننګرهار ولایتي اداره موږ تقریبا زیات د شفافیت پروژو کې رامنځته کړی دی. هغه باجګریګانې چې کوم یې وي هغه اوس وجود نه لري. سهمونه چې کوم یې وو هغه د پروژو نه اخیستل کېږي. نو زما همدا هیله ده چې د ولسوالیو په ساده، د ملکانو، د سپین ږیرو په ساده باندې تاسې هم یو څه تغییر په ځان کې راولئ. کرنې ریاست وایي د کرنې د ودې لپاره په روان کال کې په ټول ننګرهار کې د 190 میلیونه افغانیو په ارزښت بیلابیلې پروژې روانې دي چې یو شمېر یې بشپړې شوي او په ځینو یې کار روان دی. عبداللطیف احساس، شمشاد راډیو تلویزیون، ننګرهار. راغلاست د نړۍ حالاتو ته. سعودي عقایده رد کړې چې ګواکې حوثیانو د دوی ځواکونه نیولي دي. حوثیان تېره ورځ ادعا وکړه چې په تازه بریدونو کې زرګونه ځواکونه نیولي او له ځان سره یې وړي دي. د حوثي ډلې بانډ یحیی ویلي چې په نجران سیمه کې هوایي بریدونه کړي چې ګڼ شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې او زرګونه کسان یې له ځان سره بیولي دي. اخوا د سعودي اطلاف ویان ترکیه المالکي بیا د حوثیانو دغه ادعاوې ردوي او وایي ځواکونه یې هېڅ چاته نه دي تسلیم شوي او نه چا له ځان سره وړي دي. ترکیه المالکي دغه څرګندونو ته د رسنیزو تبلیغاتو نوم ورکړی او زیاتوي چې سعودي ځواکونو پر یمن برید کړی دی. حوثیانو وړمه ورځ اعلان وکړ چې په نجران سیمه کې عملیات کړي او سلګونه سعودي ځواکونه یې له منځه وړي دي. هند کې د مهاتما ګاندي له کلیزې لپاره چمتووالی نیول شوی. مهندس کرمچند ګاندي په 1889 کال کې زیږېدلی او له هند د انګریزانو د ویستلو په برخه کې سخته او پیاوړې مبارزه وکړه. سبا د هغه د پایتخت 150مه کلیزه ده چې په ټول هند کې نمانځل کیږي. د هند وګړي ګاندي ته د خپلواکۍ د اتل په سترګه ګوري او ډېر درناوی یې کوي. هغوی وایي د ګاندي د نه تاوتریخوالي مبارزه د دې لامل شوه چې په هند کې د انګریزانو 250 کلن ښکېلاک پای ته ورسیږي. د ګاندي او نه تاوتریخوالي د نورو مبارزینو مبارزه د دې لامل شوې چې په سیمه کې ډېر نور هیوادونه هم خپلې خپلواکۍ ترلاسه کړي. د ګاندي مجسمه په هره څلور لاره کې جوړه شوې او خلک ورته په ډېره درنه سترګه ګوري. چین د کمونیستي حکومت د پایل او یومه کلیزه ونمانځله. په 1949 کې د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه د چین کمونیستي واکمني اعلان شوه چې مشري د وخت واکمن ماو زیدونګ وکړه. بیجینګ په دغو 70 کلونو کې د پام وړ او بې ساري پرمختګ کړی دی. چین کې دغه ورځ د یوه پراخ رسم ګذشت په ترڅ کې ونمانځل شوه چې د ولسمشر شي جین پینګ ترڅنګ ګڼ لوړپوړي چارواکي هم لیدو ته ناست وو. په ټول چین کې د دغو مراسمو د ترسره کولو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. چینایي ځواکونو په دې جشن کې نوې وسلې او تجهیزات هم نندارې ته وړاندې کړل. چین ته د دغې ورځې په خاطر د نړۍ ګڼو مشرانو د مبارکۍ پیغامونه هم استولي او پرمختګونو ستاینه یې کړې ده. او د نړۍ حالات وروستی خبر هم دا چې ایران ضد یوه ډله وایي تهران د سعودي په وروستیو بریدونو کې لاس لري. دغه څېړنیزه ډله چې پلازمینه واشنګټن کې ده داسې موندنې وړاندې کړي چې له مخې ایران د سعودي په بریدونو کې دخیل بولي. د دغې څېړنیزې ډلې مرستیال وایي تهران له حزب الله او حوثیانو هم ملاتړ کوي چې منځنی ختیځ ناامنه کړي.
د NCRI په نوم ایرانی ډله چې د تهران خلاف فعالیت کوي تازه موندنې ښیي چې پر سعودي د بریدونو تر شا د ایران لاس دی. دغه ډله چې په واشنګټن کې میشته ده د ایران پر ضد څېړنې کوي. د دې ډلې مرستیال علي رضا جعفرزاده وایي ایران په کور دننه ډېرې زیاتې ستونزې لري او فساد پکې خپل وروستي اوج ته رسېدلی دی. The regime is badly in need of such operations. د ایران رژیم ډېرې مرستې ته اړتیا لري ځکه هغوی په کورنۍ کچه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. هغوی په دواړو برخو اقتصادي او فساد کې ستونزې لري. یوازینۍ لار دا ده چې د روان کړکېچ لپاره ډیپلوماټیکه حل لار وموندل شي. د دغه څېړنیز مرکز مسؤلینو رسنیو سره په خبري ناسته کې خپلې ترلاسه شوې موندنې وړاندې کړي دي. جعفرزاده وایي ایران په لبنان او سوریه کې لاسوهنه کوي او د حزب الله او حوثیانو ملاتړ کوي چې سیمه ناامنه کړي. زه فکر کوم چې لوړو فشارونو د سپاه پاسدارانو د ویښتیا په برخه کې ډېر اغیز کړی دی. هغوی سوریې، لبنان او عراق ته مرستې استوي او پیسې ورکوي چې سیمه ناامنه کړي. هغوی د حزب الله او حوثیانو هم ملاتړ کوي. موږ تر دې وړاندې څه نه ولیدلي. د دغه څېړنیز مرکز موندنې ښیي چې په دې وروستیو کې چې پر سعودي کوم بریدونه شوي د هغوی تر شا هم د ایران لاس دی. ایران تر اوسه د دغو څرګندونو په ځواب کې هیڅ نه دي ویلي. په همدې سره مو یو ساعته خبري ټولګه پای ته ورسېدله. ملتیا مننه. ښه غرمه، ښه وخت.